زړه داسې ړندېږي لکه سترګې، بلکې خوش پیغمبر خو یهی چې فرمایي چې حقیقي ړین هغه دی چې د سر سترګې نه وي ړندې بلکې زړه یې ړین زړه په زړه یې ړین وي هغې ته یې حقیقي ړیند ویلی دي. قرآن شاه الله پاک فرمایي فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. سورة الحشر درېمې هغه قومونه چې سابقه انبیا دې ستړي کړي دي یا زورولی دي ورسره نه یې دي منلي دي الله احکام او د دې شرعي او د دې په دین باندې پیر عمل نه دي. ای قوم ته وایي پیغمبر چې یاره دغه مخشه قومونه حال خو توس وخلې په مځکه وګرځې چې دې ته کومه غضبینه ملاو دي د هغې نه خو توس عبرتي نه وخلې هغې د زړه په سترګې وکسې نور جرم خو د هغې انه وه د هغې انبیا سره یې خبره نه دو منلې. الله جل شانو فرمایي چې دې خلک سترګې نه وي ړندې چې د هغې وطن نه پیلیا زړې نه یې ړونده وي حقایق یې په زړې نه کښېنه کښېنوس راه راست ځنه ورکوه او که چیرې زړه په سترګې باندې سړی د الله احکام کسي بیا وی ویني عمل په وکړو ده بیا کمیاب خلک دی خو ځنې بدنصیب بدبخت داسې دي چې روغ رمیټ وي د سر سترګې وي خو زړې نه وي تور وي ړونده وي لکه د صورت الحج چې الله جل شانه فرمایي دې خلک نه بیا د حق سچ سیخ لیار ورکه شي دا ګمراه شي دا خلک د شیطان په لیار بیا لوړ شي او دا ظاهري په سترګې ړیند خو دومره نقصاني نه دی لکه کیم هغه خلک چې د دې زړه نه ړونده دي. نن چې کله انسان سترګې نظر یې کمزوری شي ډاکټر ته رجوع کوي چیک اپ کوي عینکې ورته مهیا کوي آزون ته وخلي ورته یوری وي چې اشاریه 50 مې دی اشاریه 100 مې دی خو زړې نه ړونده دي زړې او د هغې د سترګې اثار د سترګې تر ړندېدل نه د زړې ړندولی ډېر غټ نقصاني دی چې همیشه زندګي د انسان ته خراب کېږي د هغې علاج د پوره څوک فکرمند نه دي د هغې علاج احساس نه کو څوک حالانکې لکه څرنګې د سار د سترګې د نظر د چې کېدلی د پوره ډاکټرون اوس دي داسې د زړه د ړندولي چې کومه مریضون دي د هغې د پوره ډاکټرون اوس دي امیر په خانقاه کښې څلور سلسلې کښې عظیم هستۍ دي اولیاء الله دي او اتقیاء الله دي او د خدای خوف لرونکي دي بزرګون دي هغې سره نوستي باندې هغې سره په نسبت قیمولی باندې زړه سترګې ټیکېږي. باید چې میشتو صاحب د خپل زړه د ړندولي علاجونه وغواړي دا ډېره اهمه ده دا چې تر څو پوره د مې دا زړې نه ړونده وي زړې نظر ټیک نه وي تر هغې پوره بیا همیشه توسه ناحق سچ او صحیح درست سیمت ورنه ورکوي په غلطه لیارو روان وي تر دې پوره چې په دغه کښې بیا مرګی هرته روان شي. الله جل شانه ده میژه توسې د زړه د ړندولي نه وژغوري او چې د چا ړونده دي الله د هغه درست کړي الله د هغه زړه نه سترګه ورکړي چې د حق او د سچ لیاره پرې وپېژني. وما علینا الا البلاغ.